الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من المروءة أن ينصت الأخ لأخيه إذا حدث، ومن حسن المماشاة أن يقف الأخ لأخيه إذا انقطع الشسم عنه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسوأ الناس منزلة من أذهب آخرته بدنيا غيره. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أشراط الساعة الفحش والتفحش وقطيعة الرحم وتخوين الأمين وائتمان الخائن. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أشراط الساعة أن يمر الرجل في المسجد لا يصلي فيه ركعتين، وأن لا يسلم الرجل إلا على من يعرف، وأن يبرد الصبي الشيخ. دا یو څو احادیث دي رسول الله صلی الله علیه وسلم، او دا په یو موضوع باندې نه دي، ځکه چې چا جمع کړي دي نو هغه د حروف تهجی په ترتیب باندې جمع کړي دي. امام سیوطي رحمه الله دی. نو د هر حدیث بیا ځان له خپل یو اهمیت دی، او د ژوند په مختلفو شعبو باندې د هدایات لوستل او دا یادول، دا چونکې د دین حصه ده، او دین خو یو جامع نظام دی، او اسلام خو یو کامل تهذیب دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند د هر شعبې او د هر اړخ په باره کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام هدایات، او پکار د هدایت هر وخت موږ ته د نظر مخې ته او د سترګو مخې ته. اولنی حدیث د حضرت انس رضی الله تعالی عنہ دی کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل: من المروءة ان ينصت الاخ لاخيه اذا حدث. دا د سړیتوب او د انسانیت حصه ده، دا د مروت او د سړیتوب حصه ده. خل لفظ د دې دپاره سړیتوب لفظ دی، انسانیت دا د سړیتوب یو ډېره لویه حصه ده. ان ينصت الاخ لاخيه اذا حدث، چې کله یو مسلمان ورور خبره کوي نو بل دی ورته چپ شي او غوږ دی ورته کېږي. دا عمومي آداب هم دي، دې ته معاشرتي آداب هم ویلی شي، دې ته د مجلس آداب هم ویلی شي، دې ته احترام آدمیت هم ویلی شي، دې ته تهذیب هم ویلی شي، دې ته یو ښه ثقافت هم ویلی شي، دې ته د یو انسان حق هم ویلی شي. مختلف تعبیرات دي چې ته څنګه تعبیر کوې هغسې تعبیر کوه. خبره چې څوک کوي نو بیا د هغه کله په مجلس کې داسې چلي چې یو خو داسې اجتماع یا داسې درس او داسې قسمه خبرې، خطبه یا تقریر یا دا هغې کې هم کېدل پکار دي، خو یو عام مجلس دی، خلک ګپ لګوي. په هغې کې به تاسو کله ګورئ یو سړی به هم خبره کوي، بل به هم خبره کوي، دوه کسان به یو بل سره په خبره کې روان شي، دواړه به لګوي. ښه ورته پته چې دا بل زما هغه نه اوري، او هغه بل ته هم پته چې دی هم زما دا نه اوري، خو بس هغه شی دی ولي که ولګېده که ونه لګېده. خلک چې پښتو کې ووایي د ړوند د لاس غرګی دی، پته یې ونه لګېده چې لګي که نه لګي، خو بس دی خو خپله خبره کوي. نو دا بې تهذیبي ده، دا بې تهذیبي ده. تاسو ګورئ زمونږ په دې معاشره کې د ټولو نه زیات چې ځان ته ډېر زیات پوهه خلک وایي، او ځان ته ډېر زیات تهذیب یافته او تعلیم یافته او ډېر زیات هغه تجزیه کار ځان ته وایي، انالیست ځان ته وایي چې یاره مونږ تجزیه کوو، هغه به داسې د یو بل سره ونښلي په دې ټي وي باندې، ټوله دنیا به ورته ګوري. او چا را جمع کړي دي 4-5 کلیپ یې را جمع کړي دي،
تاسو به حیران شئ کنزل کوي یو بل ته یو بل خبره ته څوک وګ نه دی او دا ټي وي انکران اکثر چې خلک راوغواړي نو دی به تاسو کې بیا دا خبره ته وګم نه دی به چپخي به منځ خبره په نیمګړی کې پرې دي چا خبره په نیمګړی کې پرې خودل چاله د خبرې وار نه ور کول د بعض خلکو په مجلس کې دا عادت دي چې په مجلس کې څوک مشر راشي نو هغه ټول نو وخت واکوالي په خپل دومره خبرې کوي بیا نور له وخت نه ورکوي مجلس کې دا یو هم ضروري خبره ده مجلس کې میلمه راغی نو په کار دی دا مجلس د خلکو د څومره حقوق دي دا د امره حق د خپل استعمال کې دا څنګه چې ټول وخت دی والی او باقي خلک د احترام د وجه نه غلي پاتې شي نو دا خبره به ظاهر وړي ښکاري ولې باندې سړی ډېر چې د دې هغه خلاف ورزي کوي نو سړی پای باندې ډېر بد ښکاري هغه سامعین ډېر بد ښکاري دا خو چې خبره کوي نو یو خبره خدا دویم ومن حسن المماشات د چا سره د ملګرتیا ښه طریقه څه ده چې ان يقف الاخ لاخيه چې یو سړی د بل ته ودرېږي دوه کسان په لار روان دي یو کس مسله پیښه او نبی رسول الله دا غي مثال پیش کو چې اذن قطع الشش ونحلي چې داغه د پیزار روغ وشلې چپړ روغ وشلې چانیای وشلې دا غربه راو خطر نو هغه ودرې چې ودرې دا ته وکړل نو بس هغه چې خپل ځامن خپل کار به تر روان دا څنګه مرګرتیا د دې مرګرتیا نه نه مرګرتیا خو تاسو دواړه په لار روان وې او تاسو ته دونه انتظار مونږ نکړو چې هغه خپل سپلیټ او یا دا په سپلیټ کې مثلا په دکانو کې کانه ورننه وته دی هغه تنګي یا دا بل څه مشکل لا شو ته پیښ شو یا هغه ته شو د سماعتي ته چې ته وګرځیدو یا څه بل څه د ضرورت څه خبره او ته چا ودرو څه خبره ورته کوله او تا دا هغه په شاته وکړل چې بل ځای په روان شي نه هغه د پاره خپل ولې هغه ته ودرېږه ملګرتیا دي دا دوه خبرې رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې فرمایلي چې دا دواړه د ملګری د حق سره متعلق دي د ملګری حق ادا او دا حق اگر چې بظاهر ډېر ورکوټه دی لیکن دا ادا کول دې ته سړیتو او دې ته ملګرتیا دیم حدیث چې دی باقي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من اخون الخيانه په خیانتګرو کې د ټولو نه غټ خیانت کوونکي یا په خیانتونو کې د ټولو نه لوی خیانت او فسادونو کې د ټولو نه لوی فساد هغه څه شی دی تجارت الوالي في رعيته یو سړی حکومت هم کوي او تجارت او کاروبار یو سړی دی هغه حکمران هم دی او کاروبار هم کوي چې حکمران دی او کاروبار کوي نو دې معنا دا دی چې د حکومت د کاروبار د تحفظ لپاره راغشته د خپل د کاروبار نه دی د حکومت نه دی د خپل کاروبار تحفظ کول غواړي او ظاهر خبر ده چې د بیا د خپل کاروبار په نقطه نظر باندې اره فیصله کوي او تاسو ګوره زموږ په ملک کې مداشي کی چې کوم سره چې راځي دا یو کاروبار لوی نه لوی خلک او داسې اداره نشته الا ماشاء الله ممکن ده چې داسې یو پکې فرد راغلی چې دا کاروباري اداره نه خود کومه ادارې سره چې کوم سره تعلق لري هغه په دې پوي دی چې دې ادارې نه بس خپل کاروبار له بس فائدہ هغه ته کاروبار او تعلق مقدره المسبه بلکې خلک دې ته ګوري چې فلان کې سره هغه زما دوست دی زما تعلقدار دی او په حکومت کې راغلی دی یو دا نه خو ما دې کاروبار د پاره ډېر فائدہ نو ته یو کار وکړې یا حکومت کې یا کاروبار حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نه تاسو کو وته چې بحرین ته تللی بحرین حاکم مقرر کړ نو وی ترا څنګه پیسې دې څنګه راوړل هغه به څنګه دا تاسو وی پیسې دې څنګه راوړل نو هغه هو رښتیا وی نو هغه څنګه درته راوړل څنګه رقم راوړل دونه پیسې رقم نه هو ته یې راځي خو اما تنخام وا جهادونو کې امام حسین استاد غنیمت به ماتم ملاوي دو او تنخواه وا او خرچه مې دومره نه و او چې تنخواه ته مقرر شوی و نه یې کې بچت کو او دریم دا چې کله کله به په کې کاروبار وې کاروبار انا مې راجمه کړې شل واړه زر روپۍ تر واغشتې او هغه دا هغه ډېر ویل ګوره دا خو ته هغه نه کاروبارونه ته معنی ما ته لیدلې حکومت کوي تا کاروبار ولې حکمران چې کاروبار کوي دا کرپټ دی بعد د کاروبار کول د نه خو چې ثبت ثابت شو ثبت نه په حضرت عمر ثابت شوی نه ثابت دل او نه ثابت دل رستو خبره ده خو چې ته مالې ګلې حکومت لوي او تا کو کاروبار بعد دا په خپل کرپشن
بیا به حضرت ابو هريره رضی الله عنه په جمعتونو کې نفلونه کول خدای ته به جوړل دعاګانې به وکړي یا الله د حضرت عمر معاف کړي ما پیسې څه خبره ده پیسې خلاص له کوم څه کوم د په دې خبره کې ما سره څه زیاتې کړې الله تعالی دې کړې سبحان الله دې په څه کې دا غوړ نشي د آخرت برباد شي چې دا سره په مینا وکړه نو دا هغه لپاره به دعاګانې کول یا الله د حضرت عمر رضی الله عنه معاف کړي چې ما سره زیاتې کړې ما ته معافي کړې ده خو دې معاف ته څه نقصان ده دغه لپاره به دعاګان جوړل به په دعا کې چې یا الله پاک د حضرت عمر معاف کړي په پیسو پروا نه دې به دا زیاتې نه کړې نن بیا خپل حالات ته ګورئ تاسو او د خپل خرابې بنیادونه ګورئ دریم حدیث دی من اسوأ الناس منزلة د ټولو نه بدترین انسان د خدای په نسبت باندې په آخرت کې کوم یو دی د مرتبه په لحاظ سره د ټولو نه ناکاره سړی او خطرناک سړی چې د ځان لپاره خطرناکي او تباہ او بربادي د ټولو نه زیات تباہ او برباد سړی په ساده پښتو کې مطلب دا د ټولو نه زیات تباہ او برباد سړی څوک دا من هغه دی اذهب آخرته بدنیا غیره چې خپل آخرت د بل د دنیا لپاره تباہ دنیا د بل جوړ کړه او آخرت خپل تباہ دنیا د بل جوړ کړه او آخرت خپل تباہ د خپل دنیا د جوړولو لپاره خپل آخرت تباہ کول دام به وقفتوب دی دام تباہی ده او د دې غټه تباہی بیا ده چې زه خو دا مخکینه خو دا بیا ده چې د دنیا کې خو رسول الله رسول الله مهدی من دون زغه ارسه چې جو خو خپلدان مردان له دیواله نو دا بل خو ځان غرق خدای خو د بل دنیا جوړي خپل آخرت بربادي فتوی لګي دلایل ولا ګوري هغه د پاره دانګي وي هغه د پاره حرام او حلال پروا نه ساتي د منافقت او د رښتیا او د دروغ پروا نه ساتي د دې وجنه دا علماء او د افتاء او د قضا په حواله لیکلي دا افتاء او قضا چې دا خطرناک کار ډېر خطرناک دا د الله او د بندګانو په منځ کې واسطه ده افتاء کې چې سړی چاله فتوا ورکړي نو دې معنا دا دا کار جایز دی او دا ناجایز قضا فیصله کوي نو دا پړ دی او دا ول دی دا پړ ول او دا جایز او ناجایز دا خدای الله تعالی کار دی چې هغه چاته وایي چې پړ دی نو دا پړ دی چې هغه وایي چې ول دی نو چې هغه وایي جایز دی جایز دی چې وایي ناجایز دی ناجایز چې د انسان نه ته پوښتنه چې دا جایز دی که ناجایز دی نو هغه خو په وخت کې ډېر زیات ګره پکار خطر پکار دا خدای الله تعالی ډېر منصب او ما تعالی دومره یو مقام راکړي چې زمانه داخله ته پوښتنه دې معنا دا چې زه به شریعت داخل الله تعالی مرضی دا دې خبره خو دې څه وینا نشته خو شریعت مرضی دا شریعت را لګون کې خو الله تعالی لہذا په دغه وخت کې سړي ډېر زیات احتیاط پکار دی اصل نشي د بل خوشاله ولو د پاره د بل یره جیمو ته مسله د مسهل خیر لرو بس نو بیا خلک د خلکو نه ګیلي کې و یره ته په مسله کې سخت ته خو کوم ځای خبره کوي خبره دا چې استاد زه په یو شی مطمئن نه یم او صرف په دې وجه باندې چې ته ما په خپل کې خبره ده او ما متصبل د قیامت پر باندې ما د غریوان نه ونی شي او خدای پاک مراته وایي تا ته چا ویلې چې ته څه وایې تا په کوم د ویل ته ویلې یره دې زما په جوړه سوځېده زما په نو په ځان جوړه نه سوځېده په دې جوړه سوځېده نه تا له په کار ته په ځان نه جوړه سوځېده خپل په ځان نه وسوځه من اذهب اخرته بدنيا غيره او د څه دین علاوه به یوازې د فتوی او د قضا خبره نه کوي په ډېرو معاملات کې خلک د یو چا لپاره ډانګي وي په پښتو کې خدا متل دی خبره ضرور د پاره کې ډانګي ضرور د پاره خبره د خدای د پاره نو ډانګي ضرور د پاره وي نو جایز به وي خو نه جایز به نه دي جایز او ناجایز به نو ګوره بیا غرور ولې نشو ته به جایز او ناجایز ګوره بیا غرور ولې نشو او نبی صلی الله علیه وسلم د جاهلیت خدای او رسول د جاهلیت دا شان انصاری او مهاجر صحابي په یو بل سره په وبو کې لګونه دا شو یو انصار یو आवाज کو یا الانصار انصار راشه بل आवाज کو یا المهاجرين مهاجرين خبره خو دې نه خراب شي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل دعوها فانها منتنه دا کې شي پرې دینه خو بدبويږي دینه خو ښابوي دی اول غلطي دا و دا انصار ته د یا المسلمين به مسلمانانو راشه نو د ولې وی یا المهاجرين د بل لم پکارو د ویلې وی یا المسلم مسلمانانو راشه د ولې وی یا الانصار پښتنو راشه پنجابیان راشه بلوچستان راشه دې نه بوځي دا مو وای دا بل حدیث ده من اشراط الساعه د قیامت په نخو کې یو نه خدا ده ان يتباهى الناس في المساجد
خلک به فخر کوي په جماعتونو په جماعتونو کې فخر کول مطلب دا دی چې یا به د جماعتونو په وجه په یو بل فخر کوي یا به دا فخر په جماعت کې کوي دا اجري خبرې به په جماعت کې کوي فخر کول اسن خدای چې ستانه خیمه او د ما پیسې ستانه ډېر دي او د ما ډله ستانه غټه ده او د ما دا چل او د ما دا چل دا فخرونه خم نه دي دا خو ګناه ده خو بیا چې دا په جماعت کې سره کوي ورېځنه جماعتونو کې چې ورشي چې دیهاتو کې کلو علاقو کې نوال ته چې خلک پکې میل مو ویل نو میل مته بیا په جماعت کې په زور غونډه خبره بو کې رسو کړهدار غونډه خبره بو کې چې میل مته ورې پته ولګي چې وره ملک پکې دا ځکه چې دا چاته مو پته نه یې شي کنه دې پکې په زور خبره وکړي نو میل مته دا ښکارا کوي چې دا ګوره زدل ته شوکیم چې ما خبره انتقاټه خبره انتقاټ سره اي تباه الناس في المسجد دغه معنی دا چې خلک به یو بل ته وي چې مړه تاسو شو جماعت ته فار پړاکو د ورته وګورو دغه ته وګورو په کچه جماعت کې شیګر جماعت کې قالین نشته په جماعت کې ایسی نشته په جماعت کې مودان نشته جماعت کې مو ها مختلف قسمه تایرونه پکې نشته د دې وجه نه د جماعتونو په خول چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوښ نو او صحابه کرامو کې ابتدا کې دا خبره خنو هغه زمانه کې د دې سنت د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې مسجد نبوي دا شو چې باران شو لاندې به ورېده نو د دې دا مطلب نو چې نه چت دم وي او کوشش دا وکړ چې بس څنګه کورونه به داسې جماعت لیکن بیا چې کله جماعتونو کې خلکو دا قسمه قصې شروع کړي دا یې نه پس پکې بیا د مقابله هم شو او بیا دا چې پایې کې هغه تقوا هغه غم پکې کم شو او چې بیا پکې دا قالینونه شو او بیا پکې دا شنو بس بیا خو صرف هغه شو شاپاته شو بیا ول خلک ورزي ولته پکې بیا تصویر کاری کوي او بیا پکې ورزي سیرونه بیا خو پکنیک پوینټ جوړ شي لکه فیصل مسجد دی او یا د ابو ظبي چې کومه مشهور جماعت دی نو دا غي نه اوس پکنیک پوینټ جوړ شو بسلته اوس نو خلکو د حرام نه نعوذ بالله او دغه جوړ کو چې التم خلک دغه لپاره نه شي خپل تصویر باندې لږی او موبایل او کې ویډیو کارونه کوي او پالته کې ځان له ویډیو غانې جوړوي دا غیر رفتم دغه ته بیا خبره زینو دا چې په ابتدا کې بند نشي بیا هم دغه ځای نزل قیامت په نخو کې او نه بل حدیث دی من اشراط الساعه الفحش والتفحش قیامت په نخو کې او نه خدار چې به حیايي به زیات شي او تفحش معنا دا چې په زور به خلک ته یو شی ګوري طالب بل شی مخه دراوي تفحش تکلف ته وي په زور به تا خلک به حیايي مخه ته کوي ته په نت کې راځي خبرونه پکې ګوري کړه چې ګوري دې خورا نه ته بل څه بلا بار مرداري پکې راشي ته به یو شي نه ځان بس کې ته ګوري نو بل مرداري پکې راشي نو یو فحش دی یو تفحش دی نو نبی رسول الله دواړه ویل یو خدا سے بے حیايي دې سړی په خپل بے حیايي طرف ته متوجي او ګرځي پښې نو دا خو ټیک ده یا خبرې کوي یا په مجلس کې دا خبرې اورېدل غواړي یو دا چې هغه اورېدل نه غواړي اته ځان بچ کوي چې ته ګورې ته ولا مخه درازي ته ګورې ولا مخه درازي که بازار ته ځې له مخه درازي کچته کې میلې ټېلې ته ځې بیا له مخه درازي که تعلیمي ادارې ته ځې بیا له مخه درازي کچته سګورې بیا په ګټ کې تم نه خلاصي په ګټ کې نه خلاصي او وقطيعه الرحم او بل دا چې رښتې به کټ شي لکه چې رښتې خو بیا سود او زیان ته خبره پاتې شو رښتې نشته چې مالدارو لر کدو ته شانډه خطلې او شانډه ته دي څه توت خطلې او توت ته دي کور خطلې خو بیا به خپل د دومره لر نه بدل تخپل را ثابت شي کله مفادات او کله سړی لوي سړی او چې دا نو کنه چې بالکل د یو پلار او د یو نکاح اولاد وي نه پیژنم چې په خمه نه راځي نو نه راځي چې په خمه نه راځي نو نه راځي نوم به خلک ذکر ځکه چې په خبره راځي نو ذکر نو دا قطيعه الرحم مدرشتي ختم شي مالداري او غريبي په شرمېږي پلار باندې شرمېږي دا مثالونه موږ اورېده اته مثالونه موږ اورېده چې پلار خبره ډېره زیاته نه مناسبه ده کنه په درس کې عربه ته چې په غب کې بیا وکړي چې خلک حیران دي هغه سړی راغلی او څه راغلی سړی راغلی یونیورسيټي کې مشهوره خبره ده هغه دا پروفیسور یا بل ډاکټر مګره دوست نو هغه ته تاسو کوي دا شو نو هغه ته وی چې دا زما د پلار دوست زما د پلار یو کنه پلار خو راغلی نو بس ری پراشي ځل زمبول شړ شبر سره مو د میدار ته په دې شرمېدو چې دا زما پلار دی نو ته وی چې دا نو امرګي تاسو کوي دا شو دی دا مې د پلار دوست نو بیا هم د خپل په خیال کې خبره لګا په خپل خیال کې د ادب وکړه چې پلار دوست مې دی نو هغه پلار واورید چې پلار واورید نو هغه سړی او بیا
تاسو یې ته بس بل څه کار شو نو دا پلار یې جواب ورېد نو هغه چې تاسو کوي لکه دا دې سړي تاسو وي ما ته تاسو کوي تی سی وي ما ته دا مې د پلار دوست هغه د پلار دوست نه مې د مور دوست پلار یو کنه مې د مور دوست ما او بیا دا هغه څه دم داسې ته لاړ ته وی دا خبره په جواب دې په دې شرمېدو خاجي وقطيعة الرحم رشتہ داری وکړي وتخوين الامين او چې کوم سړی امانتدار دی هغه ته خلک خاين وي چې کوم سړی خیانت نه کوي دا غل روغ ته بغل وي او ائتمان الخائن او چې کوم خاين دی هغه ته امانتدار وي صادق او امين بچاته ویل کی صادق او امين باغ چاته ویل کی ټول نه غل هغه ته صادق او چې څوک دی ورګل صادق او امين وي نبي ولا چې خپل وروي چې دا نه نور دا باندې تفصيلات مو یا تاسو ته خبر بل حديث ده من اشراط الساعه ان يمر الرجل قیامت منه کې ونه خدادا چې یو سړی به تیر شي په جمعات کې لا يصلي فيه ركعتين مونږ په کنه کې ته جمعاتونو کې به خلکو لارې جوړې کړي یو دا لار یو طرف ته کې بل لار بل طرف رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وفات کېدو د وفات نمخ کې ویلو چې تمام کړکې خو خلاص راغله هر چا بل خپل کوم د جمعه ته جمعه ته چا پیر د سلوي القمر په کور مو دخل وې چې د هر چا د کور نه کړکې چې کلاو شي دا ټول کړکې دا بند الا خوخه ابي بکر د ابو بکر د کور نه کړکې چې دا په کور نور په لار راځي کوم لار چې د جمعه ته لپاره جوړ د کړکو باندې جمعه ته نه مراد ولندو لارو په دې باندې چې ګرځي باندې د کور دیوال نه نه دنه مې دروازه کړې دا ملکی دار چا ختمه ده بل دا ملکی سره د ابو صدیق پاتې ده او دا یو قسم له اشاره مو زمانه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بعد ابو صدیق رضی الله تعالی عنہ کې دي نو دا مقام صرف واجه کو نور خبره نه پکې نه و دا چې نبی ابو سو خلیفہ شنو دا د کور باندې بیا کې راځي بیا د حضرت عمر د کور کې نه وکړه نو بیا دا غي نه پس بیا دا چې بیا د سړی کار کوي په جمعه کې راځي او افاضل تاسو ګوره پرې خار کې اکثر جماعتونه داسې یو دروازه د خلک په زیو راځي په لارې په جوړه کړي نو الته نه دې کې د قیامت نه حقیقت مطلب څه شي مطلب دا دی چې جمعه ادب ختم شو د جمعه تقدس ختم شو د جمعه امتیاز ختم شو بس لار شو نو په لار کې خلک بیا راشي بیا زیو راځي نو دا ته احساس سره ته نه کېږي د جمعه ته تلم حالانکه جمعه ته سره لار شي په کار ځای ته یو احساس وشي چې ګوره دا چې کوم ځای تر عالم دا بل ځای دی دا هغه ځای نه دی چې پکې عمومي تور ګرځم دا کور نه دی دا اجره نه ده دا لار نه ده دا جرنده نه ده دا جمعه دی جمعه او تقدس او احترام داغه په دماغ باندې سوري هغه احترام او تقدس ختم شو او دین هغه کو پای کې چې د مونږ کیږي پای کې هم خلل را پیدا کیږي پای کې درس کیږي پای کې هم خلل را پیدا کیږي پای کې څوک تلاوت کوي پای کې هم خلل را پیدا کیږي پای کې څوک ذکر او اذکار کوي هغه هم نقصان خلل برا پیدا کیږي په خپل ځای خبره ده خدای تقدس هغه احترام هغه تعلق چې ختم شي د ټول نه لوی د جمعه ته تقدس احترام هغه ذهن نوت والله يسلم الرجل الا على ما يعرف او بل دار چې سلام بسړې پاره چاچی چې پی یو خدا ورته چې پیژنې به نو بل سلام کې کې پیژنې نو دا موږ په خلاص ولا سلام خو یو وجه نن سبا موږ د دام راخیار شو چې سلام پیژنې نه سلام په واشه نو کله کله شړې د بد بدونه چې لکه ته چې ما غلطي وکړه ته به مې ولې سلام واچو دا موږ دلته ماشومان راوستل نو بده بچو ته مای بچي سلام وکوي نو ماشومان ته وایي چې ابو یې نه خلق چې بد بدونه او جواب سلام جواب شو نو ورکړ ما خیر دې بیا کوشش کوي چې سلام واچو او هغه ځینې خلک په سړي باندې ځینې خلکو باندې بد لګي دا په ما باندې سلام کوي په باندې کې په موږ په علاقو کې خلک په دې بد غړل چې سلام تیر بشو سلام علاقه ته مسلمان نه که زه د مسلمان نه کړم ته سلام وانه چو سلام دی ولې وانه چو په سلام به خلک خوشاله دي سلام راته لیکن دلته چې ته ګورې نو خلک ولته ځکه چې بس هر سړی ځان له د خپل فلسفه دا ما په خیال هغه د فلسفه جنګ ولا څه ترتیب او څه سیکوینس خپل سوچونه ورکړی او چې تا السلام علیکم نو هغه کې بریک راغی نو وایي دماغ ټوله د شیخ چلی فلسفه دی نه خراب کړه په دې ولا کار بل دنیا کې دی نه تا واپس دې دنیا ته راوست وان يبرد الصبي الشيخ او دا پکې ډېر اهم خبره ان يبرد الصبي الشيخ چې الک به ولګي سپینګری ته به ورشه پاشه خپل کې کار وکړي دې ته نه چې یار دا نوکر دی ممکن سپینګری سره نوکر دی
خو الک وته خو الک دې ته نه ګوري چې زه دته وایم نو په خپل الک هم خو کشرم چې کشرم نه پکار دې کار نه زونه نه سم زه دته وایم چې تور شو وان يبرد الصبي الشيخ معشوم بلدي او بوډا ته به وي پاسه دا کار ورشه هغه ته منډه کا ورشه هغه ته منډه دا د قیامت په نخو کې نه ختم خلکونه به ادب ختم شي د مشر د کشر تمیز به ختم شي دا د قیامت په نخو کې او اخري حدیث په دې نن درس کې دا دی چې من افضل الاعمال د الله تعالی په نسبت باندې خو عملونه کلام دي ادخال السرور على المؤمن دا مسلمان مؤمن له خوشاله کې تجایز کوي فنا جایز له خوشالي کې ولا خلق الله ډول په دې او په جایزه طریقه چې خوشالي کې نه خوشاله ګناه مکو خوشاله نو هغه د خوشاله ولو یو طریقې ده او شو خو د تقضي عنه دین تبع قرض نو قرض تور تعالی خدای دې تور او تا ته خپته ده چې داغه په نسبت تاسو سره ډیر دي او په دې باندې قرض او داغه په وجه پریشان دي نه دا پیسې تور خوشاله دي ته به صرف نور کارونه ته ګورې او چې پیسو زیات راشي نو بیا دغه وخت جيب کې لړم یا پوېږي چې نه دا خبره پکې ماو دا کار مو تقضي له حاجه دغه یو ضرورت دی پورا کوي او کار دی هغه نشي کولای نه کار ولته تنفس له قربه دغه په لکه یو غم دی نو غم ته درې کړه نو غم درې کول داري چې تسلی ولا ورکا غم درې کول داري چې سمادت دعا دا وسره وکړه غم درې کول داري چې اسی ور سره غم شریک کې یاره واقعي لکه دا بډایګان چې یو بل ته وځي بیا یا د مرسیه د شیعاګان وای موږ هم دار په دنیا کې د دنیا چې د سکیږي په شام خپایو په عراق خپایو په افغانستان خپایو یو بل ته مرسیه امراضي مرګور ته امراضي لکه شیعاګان بشن مرسیه به وای نو وازم نو سره شو کوي بته ما ته وجاړي زه بتا ته وجاړم یو بل ته ورسپ نو زدام یو طریقه ده نو هغه مسلمان په ځل باندې کم از کم د خوشاله یا کم از کم هغه ته داغه نه کم سپک دا په دې زمانه کې ډېر زیات اهمیت تاسو ګورئ په یورپ کې د سوق نشته چې غم لاړ شي چې خادر لاړ شي چې بیمار پرسه لاړ شي که بیماری درمان عالم یوازې دا د زمایو شاګرد دی هغه یو نبی امریکایي مسلمان کړی دا هغه یو زمانه نمبر ورکړی ما کله ماته مشي نو یې په پاکستان ته درځم پاکستان ګورم دا خبره کې دا بیا راته وی زما خو اپریشن روان دی ښه اپریشن څنګه چې بس یو میاش په هسپتال کې ما بیا وی چې اوس خلاص سره پیسې خلاص شي ځکه چې یو میاش په بیروزګار شم نه مو ته چې تاسو زما بچی دی ویا خو دا ما ته پوښتنه درته دا خبره دلته چې چا باندې لږ تکلیف راشي نو خپلوان او پردیو دا ته ټول راشي او دا نه غم سپک کی ته مړی او شو که اسی بیماری کله خو هغه سړی ته میلمنو نه وجه ډیره غټه مسله وي یاره دومره میلمانه راځي چې ورته پاتې نو کې ناستو هم لا نه ډړ شو یاره وي دې کې ناستو پاتې دوه مرګ ته نه وته نو دا غم دا غن سپک شي دا غم سپکول د چانه د اسلام په آداب کې او په ترتیب کې دا یو ډېر اهم حصہ ده الله رب العالمین دې مالو